رسول الله علیه السلام او فرمایل اما انا زما طریقه وی واوري ز اصلي د شپې منظم کوم او خوبم کوم دا خوبم عبادتي چې مسلمان ته خوب ونه کې د ورځې د فرض منځونه به بیا څنګه کې د سحر جمع بدن لاړ شي او زه روجیم نسم او روجی کله ماتوم هفته کې 2-3 ورځې روجه 2-3 ورځې بوزایم او زه اتزوج النساء زه د زنانو سره نکاحونه کوم یو نکاح نه رسول الله علیه السلام 14 نکاحونه وکړ 11 ودونه وکړل چې وفات کېده 9 بیبیانې ژوندۍ وي فمن رغب عن سنتي وسګور دلته رسول الله علیه السلام فرمای څوک چې زما د سنتو نه مخ اړه یو واده نه کوي نکاح نه کوي ولی وای زه به عبادت کوم ګوره د چا چې واده نه عبادت ته ډېر روزګاري فارغ د بچو غم نشته د وړو غم نشته د غوړو غم نشته د پټي د دکان غم پې نه او څوک چې واده وکړي خو مصروفه شي ژوند عبادتونو ته نه وزګارېږي خو اسلام موږ ته داسې وایي عبادت لږ وکړه خو واده وکړه دا واده او نکاح د ځان له عبادت ته مستقل لکه څنګه چې موږ باندې زامن حق لري په موږ نونه زمونږ لوریانې په موږ حق لري چې هغوی ته ښه رشته پیدا کړو زمونږ او ستاسو ظلم دا دی ظلم په کورونو کې د زوی دپاره 50 کوره ګورو دې کور کره ورځو هغه بلم ګورو بلم ګورو ښایسته ګورو ښه خلک ګورو ښه جینۍ ګورو د زوی دپاره څومره ګرځو او د لور دپاره موږ نه ګرځو که چرسي راغی که پوډري راغی که بدعمله راغی که بلمازه راغی موږ لور ورکړې ده قرآن کریم فرمایي ولا تنکحوا المشرکین لور خور به غلط سړي له مشرک قبر پرست بت پرست له نه ورکې لور دې په کور ناستی ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ستا لور ته د یو غلام پیدا شي یو مرۍ دې پیدا شي دا ولا ښه دی خو مشرک سړی نه تاسو وګورئ صحابه کرام به ګرځېدل د لور دپاره به بل ته وینا کوله چې زما لور وکړه اوس موږ په دې شرمېږو زموږ معاشره دا بد ګڼي څوک چې چاته ووایي چې زما لور وکړه نو دته ځان بد ښکاري او د هغه بل سړي په ذهن کې هم راځي چې دې لور کې به څه چل وي د عمر رضی الله عنه لور کونډه شوه لور حفصه رضی الله عنها پلار به کوي داسې د لور دپاره به ښځې ګوري یوازې زوی دا ستا بچی نه دی لور هم ستا بچی ده د زوی دپاره څومره کورونه دې وکتل د زوی دپاره څومره محنت کې د لور دپاره به هم کې نو چې لورې کونډه شوه اول عثمان رضی الله عنه ته ویل پخپله ورته ویلې چې زما دا لور کونډه شوې ده ته واده ورسره نه کې پلار به د لور دپاره پخپله وینا کوي موږ ناست یو چې زما دا لور پیغله شوې ده جرګه چې راشي هغه واپس کړو هلکه بله جرګه راوله پلانکې ملک صاحب حاجي صاحب مولوي صاحب خان صاحب دا به پکې 50 جرګې زموږ په لور باندې وشي دا موږ زیاتې کوو دا رسم دی دا رواج دی چې یو سړی دې خوښ شه پخپله ورته ووایه نو عمر رضی الله عنه لور ورکوي د لور وینا عثمان ته پخپله کوي عثمان رضی الله عنه ورته جواب کې وایي چې په دې ورځو کې زما نکاح ته اراده نشته نو چې د ده نه وزګار شه لاجوابه شه نو ابوبکر ته ویل چې زما لور کونډه شوې ده ته ورسره نکاح وکړه د عمر رضی الله عنه او ابوبکر دا چې جنتیان شو دا صفات پکې د یوې لور دپاره 2 کسانو ته ویل چې لور مې کونډه شوې ده
تو سره نکاح وکړه. ابو بکر چپ پاتې شه، نه ورته ویل چې ښه او نه ورته ویل چې نه. په دې کې څو ورځې تېرې شو. محمد رسول الله علیه السلام جرګه راولېږله چې د حفصې سره زه نکاح کوم. عمر رضی الله عنه خپله لور د الله نبي ته ورکړه. داسې خوش قسمته انسان چې د چا لور د نبي په کور کې راشي او د پیغمبر سخر جوړ شي او نبی د زوم جوړ شي. څو ورځې پس عمر رضی الله عنه او ابو بکر ملاو شو. نو ابو بکر ورته وی عمر ته به زمانه خفه شوی، تا ما ته لور پیش کړې و چې زما لور سره نکاح وکړه او زه چپ پاتې شوم، تاله مې د او د نه جواب در نه که. وی او خفه شوی خو وی واوره ما جواب ولې نه درکو. په یو مجلس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا د لور یاد کړه، یعنی د نبی علیہ السلام اراده و چې نکاح وسره وکړي. نو زما په زړه کې وکه نبی علیہ السلام پریدي او نکاح ور سره نه کوي، زه به ورسره نکاح کوم. خو تا ته مې په هغه وخت کې ځکه نه ویل چې دا د پیغمبر علیہ السلام راز و راز ما ته ویل او ما تا ته نه ښکاره کو دا راز. که نبی علیہ السلام نه پاتې وې ما به ورسره نکاح کړی وې. نو مقصد مې دلته دا دی ورونو، زمونږ د ټولو نوڼه شته دی. الله رب العالمین د انسانانو هم داسې پیدا کوي. زما لور ستا لور دا د یو بل کور ته ځي راځي، هغه کور زما په لور آباد شي، د هغه لور د زما کور پې آباد شي. دا د الله ترتیب داسې دی. خو د دې لور د پاره به ګرځو، د لور حق دی په منګه. تاسو وګورئ د زامنو په ودونو کې خلک سخت نه کوي زوی د پاره، د لور د پاره هغه عمره تکلیف نه وباسي. دا لور هم په انسان باندې حق لري. انصارو کې یو عادت چې کله به په انصارو کې جنۍ پیغله شو، اول به نبی علیہ السلام لراتلل چې زما لور پیغله شوې ده ته ورسره نکاح وکړه. دای طریقه جوړه کړې وه، زما لور د واده قابله ده ته ورسره نکاح وکړه، که ته نکاح نه کې ستا نه وروستو بیا زه به بل چاته ورکو.